Nama selam buat pakai. عزت الله سراج نیازی لالرازق رضوان الله نور الامین شاکر ایوب ماما ارشد مراد قدوس طاهر نوید محمد حسین محمد رحمان سریر اسلام محمد نوید عبید کریم نور کرم وارث رحمان امجد سریر اسلام محمد نوید عبید کریم نور کرم وارث رحمان
شاکر عزت الله سراج نیازه لال رازق رضوان الله نور الامین شاکر قیوب ماما ارشد مراد قدوس طاهر نوید محمد حسین د قومي وطن پارټۍ دوست محمد حاجي صاحب زمونږ د مومند ضلع سینیئر وایس چیرمین دی په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د ګنډيري یونین کونسل سابقه ډسټریکټ ممبر او د ضلع وایس چیرمین غنی حاجي صاحب دلته موجود د قومي وطن پارټۍ د ضلع وایس چیرمین خورشید خان مرزا خان صاحب عنایت علي خان سلیم شاه جي صاحب د پی کې 56 چیرمین جاوید حسین خان او د هغوی ټوله کابینه د پی کې 56 جنرال سیکرټري جاوید خان او زما د ګنډيري یونین کونسل او د خوشو علاقو نه راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو السلام علیکم د ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو زړه لخوا حاجي نور کریم صاحب او د هغوی سره چې ګڼ شمېر کم عزتمند مشران نن موږ سره قومي وطن پارټۍ کې شامل شو هغوی ته هرکلی وایو او دا یقینداني ول ورکوو چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده انشاءالله یو ځای به د دې پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجهد به کوو او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لار روان وي عزتمندو بسم الله الرحمن الرحیم نن 15 جولای ده 2020 نن 2 کاله مخکې په 15 جولای 2013 کې کوم انتخابات چې شو موږ هغه وخت کې ویډیو چې دا د دې ملک سره یو زیاتې شوې دي او صحیح انتخابات نه دي شوي او سلیکټډ خلک چې دي هغه هغوی ته حکومت ورکړی شوی دی نن 2 کاله پسته کوم ملک صورتحال چې جوړ شوی دی کوم معاشي صورتحال چې جوړ شوی دی کوم طریقې سره چې په 11 خربه قرضو کې اضافه وشوه کوم طریقې سره چې روزانه په بنیاد باندې په ګرانۍ کې اضافه کېږي لګیا ده کوم طریقې سره چې د 1952 نه پسته لومړنی ځل زمونږ جی ډي پي ګروث ریټ چې دی هغه منفي ته لاړ نو دې نه دا ثابتېږي چې دا نااهله حکمرانان دي او دوی دا کار نه دی چې
د خلکو نمائندګي وکړي او د عمل صحیح طریقې سره وچلوي. نن د اپوزیشن د ټولو جماعتونو هغه خبره چې ده هغه ثابته شوې ده. مونږ یو ځل بیا په دې 25 جولای باندې دا مطالبه کوو چې دلته کې صحیح جمهوریت پکار دی او د تیر انتخاباتو تحقیقات چې دی هغه کېدل پکار دي. هغه کمیټي څه شوه چې کومه جوړه شوې وه چې هغوی به ګوري د انتخاباتو کې چې کومه داندلي شوې وه هغې کمیټۍ مو څه پورې څه ونه کړل. نن موږ دوباره دې خلکو ته هغه خبره را یادوو چې په هغې باندې دې عمل وکړي. د الیکشن ریفارمز چې دی د هغې ضرورت دی او دوباره انتخابات چې دی د دې وخت ضرورت دی.